علماو دیندارو اسلام پسند ورونو د توحید مورچه کلکه ونیسئ د رحمان د عبادت مورچه کلکه راټینګه کئ د ختم نبوت مورچه کلکه راټینګه کئ هر طرف نه یلغار شروع دی د هغې په پشت باندې امریکا ولاړه ده د هغې په پشت باندې اسرائیل ولاړ دي او بله ورځ تاسو وکتل چې اسلامي جمهوریه پاکستان کې په انډس یونیورسټي کراچۍ کې د شیطان پرستو اجتماع وشوله شیطان پرست هغه ګروپ دی په پاکستان کې چې خلق شیطان طرف ته رابلي جهرن او علانیتا د شیطان طرف ته دعوت ورکول او د هغې دپاره اجتماع د پاکستان په تعلیمي ادارو کې منعقد کېدل او بیا په هغه اجتماع کې په فرنټ باندې لیکلي دي چې کوم کس راځي را دننه کېږي هغه ته وایي وی سیټن از اګري ود یو شیطان ستا سره ډېر خوشحاله دی شیطان ستا سره دوستي کول غواړي ای د رحمان بندگانو په پاکستان کې شیطان پرستۍ دپاره دعوت شروع دی ولې غافله ناست یې ولې خاموشه ناست یې ځوانان مو د کفر په سرحد باندې ولاړ دي د هغې په عقیدو باندې حملې شروع دي علما او مبلغین ورونو ویښ شئ او بیدار شئ پاکستان د دنیا په 198 ملکونو کې هغه دویم نمبر ملک دی چرته چې د الحاد او د دهریت او د ایتیزم آنلاین د ټولو نه زیات ریسرچ او مطالعه کیږي ورنه وګورئ دا رپورټ په ګوګل باندې نن هم موجود دی نن خلق راځي مونږ ته وایي دلته خو قادیانیان نشته تاسو د عالمي مجلس والا او تاسو جمعیت علما والا ولې دا کانفرنسونه کوئ زما محترم ورونو دنیا ډیجیټل ورلډ دی د هر یو ځوان په لاس کې چې کوم سمارټ فون موبایل دی په هغې باندې د ربوه ټایمز د طرف نه قادیانیانو خپل پرچار شروع کړی دی گو چې د هغوی دا پرچار از روی قانون پاکستان ممنوع دی مونږ خو تش لاس یو قانون مو جوړ کړی دی امپلیمنټیشن یې نشو کولی د ملک ریاستي ادارو ته وایو چې په سوشل میډیا باندې څومره چینلې دي او څومره ایپس دي او هغه د قادیانیت او د دهریت تبلیغ او پرچار کوي د آیین پاکستان تحت دا ممنوع دي دی باندې لاس ور واچوئ دا منع کوي او کوم قادیانیان چې په پاکستان کې اوسیږي او د 50 کالو راسې هغې د پاکستان آیین نه مني نن سحر چې زه راتلم ما ته د سوات د یونیورسټۍ یو سټوډنټ وایس کلیپ را ولیږلو وی زمونږ په کلاس کې دا خبره کېدله زمونږ سرجي دا ویل چې دلته د قادیانیانو شهري حقوق ولې نه تسلیمیږي دا هم د پاکستان شهریان دي نو که د اقلیتو حقوق تسلیمیږي نو د قادیانیانو حقوق ولې نه تسلیمیږي ما ته وی مفتی صاحب د دې څه جواب ورکو تر اوسه پورې زمونږ او ستاسو د ځوانانو ذهنونو کې دا خبره لا نشته او هغې ته په کلاس رومونو کې خپل لیکچرران او پروفیسران صاحبان داسې قسم شکوک او شبهات په ذهنونو کې ورچوي د وخت تقاضا دا ده چې په هر کالج او په یونیورسټۍ کې د رد الحاد په نوم باندې یو کانفرنس وشي د وخت تقاضا دا ده په هر کالج او یونیورسټۍ کې د ختم نبوت د دفاع او د تحفظ په نوم باندې کانفرنس وشي او ځوانانو ته موقع ورکړلی شي ستاسو کو توحید او ختم نبوت باندې څومره شکوک او شبهات دي د دې علماو نه وکړئ چې دا علما تاسو مطمئن کی ما ورته ووی قادیانیان هغه د پاکستان آیین نه مني قادیانیان خپل ځان اقلیت نه تسلیموي چې په کومه ورځ باندې هغوی په پاکستان کې خپل ځان اقلیت تسلیم کو په هغه ورځ باندې چې په پاکستان کې د هندو کم حق دی دا به قادیاني ته میلاو وي په پاکستان کې د سکھ کم حق دی دا به ده ته میلاو وي خو که دی ځان ته مسلم کمیونټي په پاکستان کې وایي او دی آیین پاکستان نه مني بیا دا په ریاستي ادارو باندې یو سوالیه نشان دی که څوک غر ته وخیږي او ټوپک یې په لاس کې دی او ته وې دی د پاکستان د حکومت رټ نه مني او ته د هغه خلاف 10 اپریشنې کې یو اپریشن د هغې خلکو خلاف هم په پاکستان کې سرچ اپریشن وکړه څوک چې آیین پاکستان نه مني څوک چې د آیین پاکستان آرټیکل 106 او 260 نه مني د هغې خلکو خلاف اپریشن وکړه
او کتا او نکو مونږ اوس به اختیار یو او چې کله مو اختیار راغې اپریشن رد القادیان به مونږ کوو ان شاء الله. او زه په دې موقع باندې قاری سے مبارک تا د دې پوره ټیم تا دلته د جمعیت علماء د عالمی مجلس قائدین تا او د جمعیت طلبه اسلام ځوانانو ته دا درخواست کومه چې را روان کال د پاره د مردان اجتماع کو دا غینه مخکې به یو اجتماع مونږ د دې مردان په ټولو کالجونو کې هم کوو ان شاء الله. زمونږ او ستاسو د پاره د اعزاز خبره ده رونو غافل کیږئ بنا دې وخت کې فتنه مرزایت او فتنه قادیانیت د مسلمانانو په عقایدو باندې حمله اور فتنه ده. یو طرف ته ایتیزم ده، دهریت ده، فیمینزم ده، ریشنلزم ده، ماده پرستی ده، عقلیت پرستی ده، الحاد ده. زمونږ او ستاسو د ځوانانو په عقایدو باندې حمله آور ده. د الله رب العالمین د وجود په حواله باندې شکوک او شبهات پھیلاوي. بل طرف ته د الله رب العالمین د واحد لا شریک کېدلو نه انکار هغه شروع ده. بل طرف ته د مذهب دا غینه د امت مسلمه د لری کولو د پاره مهنت شروع ده. دا یوازې زمونږ د دین دشمنان نه دي قادیانیان، دوی ته علامه اقبال ویلي و غدار ملت و دین. دا د ملک هم دشمنان دي او د دین هم دشمنان دي. چې کله دا پاکستان جوړېدلو او د فرنګي خلاف د جهاد تحریکونه شروع وو د مرزا غلام قادیانی پلار مرزا غلام مرتضی زما د بزرگانو خلاف د انګریز د حمایت د پاره 50 شهسواران د مجاهدینو خلاف د جنگولو د پاره لېږلي وو. 50 تورې ورله لېږلې وې، 50 اسونه ورله لېږلي وو. هغه وخت نه دا دغه خاورې د ازادۍ مخالفین او دشمنان دي. او چې کله پاکستان جوړېدلو هغه وخت کې علامه اقبال پنڈت جواهر لال نهرو ته یو خط لیکلی دی، اوس هم موجود دی، اردو ترجمه شوې ده. هغې کې ورته لیکلي دي چې دا قادیانیان دا په مسلمانانو کې مشمارئ، دا زمونږ کمیونټي نه ده، دا ستاسو غیر مسلم اقلیتي کمیونټي ده. چې کله قادیانیان پوه شو د ګورداسپور او د قادیان د ضلعې نه جبرن مسلمانان بهر وباسل او هلته اعلان وکړو دا مسلم اقلیتي علاقه ده. اول یې وی قادیان به د ویټیکن سټي په شانتې صرف او صرف د قادیانیانو د پاره ریزرو ایریا وي، دلته به بل څوک مذهب والا نشي را دننه کېدلی او دا به نه پاکستان وي او نه به هندوستان وي. خو چې کله دا مطالبه یې منظوره نه شوله نو دویمه مطالبه قادیانیانو وکړله، موږ د پاکستان سره نه شاملېدل غواړو، موږ د هندوستان سره شاملېدل غواړو. موږ ورته وایو تاسو یې هم غیر مذهبه، تاسو یې هم غیر مسلمه، ځکه مو د هغوی سره خپل الحاق کول وغوښتل. خو د هغې نقصان څومره وشو، قادیان چې د انډیا سره ملاو شو مقبوضه کشمیر ته واحد زمینی لار دا د قادیان په طرف باندې ده. کو دا د پاکستان ملګری شوی وی نو تیر 79 کاله به د کشمیر د میندو خویندو د لوپټو د عزتونو سره چالو به نه وي کړی. ای د کشمیر مسلمانانو ستاسو د دې ټول مظلومیت واحده وجه دا د مرزا غلام قادیانی او داغه د ملګرو د انډیا سره الحاق دی. کو دا قادیان د پاکستان سره ملګری شوی وی بیا به مقبوضه کشمیر ته د هندوستان نه زمینی لاره نه وه او بیا به دا کشمیر 79 کالو پورې د هغې انډین خلقو د هغې د ظالمانه او جابرانه قبضو د لاندې نه و. زما محترم ورونو هغې نه وروستو چې کله باونډري کمیشن تشکیل شو د علماو تاسو ته د مرزایانو دیني خباستونه ښودلي دي، زه تاسو ته سیاسي خباستونه ښایمه. چې کله باونډري کمیشن تشکیل شو ګجرات غوندې علاقې چې دا په مسلمانانو باندې مشتملې وې هغه د دوی د قادیاني ممبرانو د لاسه لاړې او د انډیا سره ملاو شولې. نن که په ګجرات په انډیا کې جومات سوځلی کېږي د هغې ذمهوار قادیانیان دي. نن که د مسلمانانو عصمت دري هلته کېږي د هغې ذمهدار دا قادیانیان دي. قادیانیان زمونږ د ملک وطن پاکستان دومره دشمنان دي څومره چې د عقیده ختم نبوت